قرآن کې الله فرمایي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. په دنیا خو مې درکړه چې څومره نعمتونه دي، خو په ورځ د آخرت به بیا یو نعمت تپوس درنه کوم. فرمایي د ستا اولاد د تا جنت ذریعه هم کیدی شي او ستا اولاد د ستا دوزخ ذریعه هم کیدی شي. فرمایي انسان دنیا نه لاړ شي د اعمالو سلسله منقطع شي، خو درې شیزونه د پسې ور روان وي. صدقه جاریه، یوه صدقه جاریه چې دی وکړي، وعلم ینتفع به، علم داسې علم چې په خپل علم باندې امت ته رسول الله ته فایده ورسوي، د دې ثواب درته ورکوي. او فرمایي وولد صالح، نیک اولاد، نیک اولاد د مرګ نه بعد هم د دې لپاره د ثوابونو ذریعه وي، د پسې ثواب رسیږي چې څومره عبادت کوي اولاد، مور او پلار ته ثوابونه وررسیږي. اوس مونږ مسلمان یو، په خپلو اعمالو دې غور وکړو، د خپلو اولادونو په اعمالو باندې دې غور وکړو چې زمونږ دا راروان نسل کې دین څومره دی، دینداري څومره دوی کوي، الله او الله رسول سره محبت څومره کوي.